محترمو که مخلقو چې د رب کتاب راغسته دی دغه کتاب ته وخت ورکړی دی دغه کتاب یې زده کړی دی په دغه کتاب باندې ځان پوهه کړی دی بې د رب دغه کتاب په خپل ژوند نافذ کړی دی تاریخ موږ او تاسو ته راښیي دغه خلکو دنیا کې د عزت زندګي تېره کړې ده د فتح ژوندونه یې تېر کړی دی د غلبې دوران یې تېر کړی دی تاریخ موږ او تاسو ته راښیي دغه خلکو دنیا کې هغه عزت تېر کړی دی دغه خلکو په دنیا حکومتونه کړي دي لیکن کوم خلکو چې د شاته ګرځولې دي دغه کتاب سره تعلق نه دی جوړ کړي دغه کتاب ته وخت نه دی ورکړي دغه کتاب ته توجه نه دی ورکړي دغه کتاب باندې خپل ژوندۍ نه د خسته کړي تاریخ به مونږ او تاسو ته راښیي دغه سي خلکو په دنیا کې د ذلت ژوندۍ د مشکلاتو ژوندون تیر کړي دي تاریخ مونږ او تاسو ته راښیي دغه سي خلک همیشه د نور قومونو ماتحت اوسېدلي دي تاسو وګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هغه قوم دا د الله کتاب یې راواغستو پرې ځان پوه کو د دې سره تعلق جوړ کو الله د صحابه کرامو ته په کائناتو کې عزت ورکو فتح ورللا غلبه ورللا قسم دې هغه صحابه کرام کائناتو ته لاړل الله ورته کائنات تابع کړل د رب فضاګانې ورته تابع شولې د رب هواګانې مسخر شولې د رب سمندرونه مسخر شولو د رب ځنګلونه مسخر شولو قسم دې صحابه به کائناتو ته ورسېدل رب ورته کائنات تابع کړل رب ورته کائنات مسخر کړل صحابه کرامو په کائناتو باندې حکمرانی کوله یو صحابي فرمایي ول شپه د سفر دی یو ځکه ځنګل کې دیو باندې شپه راځي دلته زمرو خطر ده درندگانو خطر ده یو صحابي ودرېږي اعلان کوي او د ځنګل زمرو تاسو ته پته وي نن دلته د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه شپه ده خبردار تکلیف ورنه کوي خبردار نقصان ورور رسوي صحابه کرام فرمایي موږ د شپې د آرام تنظیم برابر کو سلور طرف تر ځنګل زمري راځي درندگان راځي د حفاظت د پاره د پهرې د پاره ودرېږي صحابه فرمایي شپه سبا شولا موږ خپل طرف تر کوچ اراده وکړه موږ خپل طرف تر روان شو د ځنګل زمري او درندگان خپل طرف ته واپس شو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دور دی ایران فتح شو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه طرف نه خط راځي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه جنگي کمانډر دی قومندان دی خط کې ورته لیکي ساده کله چې مجاهدین دلته نه فارغ شي بیا د سمندري حدود را اخو لاړ شي هغه خلکو ته د الله د دین د پیغام ورسوي د رب د دین کلمې ته بلندي ورکوي اعلا ورته ورکوي غلبه ورته ورکوي دیو دلته نه فارغ شو دیو په تیاری کې د سبا ته الته حمله کوي هغه خلکو ته اطلاع ملو شوې ده سبا ته مسلمان مجاهدین په موږ باندې حمله ورکېدونکي دي هغوی هم دا د امد رب چې څومره ذریعې وې دی ختمې کړې کشته یې وسوځولې لارې مسدود کړلې ختمې کړلې سبا ته کله چې مجاهدین د اوبو ته راورسېدل کشته یې نشته د پورې وتو څه ذریعه لاره نشته سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه جنگي قومندان دی سلمان فارسی نے تبوس کے مشورہ ورسر کی سلمانا یو طرف تر امیر المؤمنین حکم دے بل طرف ته سمندر دے سکو دیور د جواب ورکی ساده امدا سمندرو رب سیدنا حضرت موسی علیہ السلام تلار ورللا فرعونیان غرق للا امدغه ورو رب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ته گلی گلزار وگرزو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا ورتوی سلمان سکو دیورتی سعد مخکشا امدغه سمندرو امدغه موسی علیہ السلام رب ددم موجود دے منتبل سمندر د پاس لار را کئی تزمون مشری جنگی قومنداری خپل اس د سمندر د پاس ورواچو اعتماد کوا بروسه پر رب باندې کوا دیو خپل اسونه د سمندر د پاسه ورواچول روایتو کې راځي د مجاهدینو صحابه دغه قافله سره د اسونو په سمندر د پاسه تیر شولا لیکن روایتو کې راځي د سمندر اوبو د دیو د اسونو خپل نه ویلم دې کړی
محترمو یو خلق دغه وو دا د الله کتاب خپل کو قسم د الله کائناتو کې عزت ورکو فتح ورکړه غلبه ورکړه یو مونږ تاسو یو مونږ د الله د کتاب سره څه تعلق پاتې شو بس دا عمر چې مونږ مسلمانان یو یقین وکړه نن 98% طبقه په قرآن نه پوهېږي دا وی مسلمان لیکن په قرآن نه پوهېږي او صرف دا نه چې نه پوهېږي دا احساس هم نه زه ولې نه پوهېږم یقین وکړه نن د یو مسلمان ذهن د قرآن باره کې څه دی بس دا قرآن دی که کله مړی وشو دا به ورته برکت دپاره وایو که کله د کور او د دکان ابتدا کوله حافظان صاحبان به راور د قرآن ورته ووایي دا قرآن به سحر راوړو ښکلو به تندي سره به لګو کله که جرګه وه دا قرآن به راخلي جرګمان هغوی ته به قسم کې ورکوي دا قرآن تصور زما ستا ذهن کې پاتې شو نن مسلمان دا ذهن نشته دی دا هغه د کائناتو خالق او مالک چا چې زه پیدا کړی یم د کائنات یې پیدا کړي دي څوک چې دا نظام چلوي دا هغه ما ته رالیږلی دی دا هدایتنامه ده ما ته وایي په دې ځان پوهه که په دې ژوند او زندګي تېره که ما دغه قرآن سره ورانه ده زه هغه قرآن دپاره زما سره وخت نشته دی چې زه ورکړم دغه قرآن دپاره زما سره وخت نشته دی چې زه وخت ورکړم زه په دې قرآن ځان پوهې کړم دا رب ما ته رالیږلی دی رب ما ته په دې کې څه ویل غواړي یقین وکړه نن د یو مسلمان سره د دې ټایم شته دی چې د موبایل راواخلي قرآن دپاره ټایم نشته دی یو مسلمان ذهن ننداره کم بچی باندې چې انګریزي تعلیم حاصلوي کم بچی قرآن حاصلوي په هغه بچی پیسه هم لګوي په دې بچی پیسې لګول د ذهن نه مني هغه بچی باندې پابندي کول د ذهن مني په دې بچی پابندي لګول د ذهن نه مني دا زیاتي وختي دا زیاتي بس د لاړ څه جومات ته لاړ څه کاري څه برته سبق ووایي یقین وکړه میاشتې تېرې شي د سترګې د قرآن سره ونه لګي دا مسلمان زړه دا دماغ دا غوږونه د قرآن سره اشنا نشي نن د مسلمان حالت دا دی چې سحر وده کېږي دی چې سحر راپاڅېږي دی په نهاره باندې موبایل راواخلي او هغه وګوري دی چې د شپې وده کېږي دی موبایل سترګو ته ونیسي دی وده شي میاشتې تېرې شي دا سترګې د قرآن څه ونه لګېږي دا غوږونه د قرآن سره اشنا نشي دا زړه د قرآن سره مخامخ نشي ته سوچ وکړه دغه قرآن سره زما ستا رویه څه